څه لکه موږ ته څنګه ډیډلاین پرون میلو شو د 4-5 کلو ته چرخیل مندوری ډاټ کمر او چات څه تاسو به نن 10 بجې ټایم ورکړو تاسو به دا علاقه خالی کړئ نو دې حوالې سره لکه دینه مخکې 3 ورځې اپریشن باندې تېرې شولې مونږ اصلي وغوښتې اصلي مو ته جامع کړلې ایون څه مو خپل فضا دپاره کوم اصلاح یې هغه جامع شوله او مو د قوم د علاقې خلکو ګوډې وسوځېدلو او پسې تېر شا کورونه وسوځولو ته دا سکیورټي فورسز والا او حکومت وخت کومه فیصله کړې وه په دې بیس باندې دا هر څه وشولو نو اوس موږ ته دا ډیډلاین نن 10 بجې میلو شو اوس یې 2 غنټې ایکسټینډ کړلو 12 بجې ته کړلو نو اوس تازه ترین خبر دا چې موږ ته 12 بجې کسان ناست راغلي دي چې تاسو دا علاقه او د کلي وطن کورونه خالی کړئ نو مو حکومت نه حوال دا درخواست کو اپیل کوو چې مو په دغه هغه کې چې کومې دهشتګردۍ واقعات کېږي هغه کې د عام خلک یو کس هم ملوث نه ده دي ایون چې مو بړو وړو مشمون بچي 200 کسان پرونه پورې گرفتار کړي دي وړي دي پاتې نشته نه اف آی آر شته ده او چت کړي دي نو اوس کې مو خپل ټول کوم علاقې ولا مشرون دي خلک دي هغه دا فیصله ده اول خو دا فیصله ده واپس وخستل شي که به نه خلی مخامخ د پزور وبوسي علاقې نه مو بیا خپل کلی نه وځو غزه کې په روډو باندې خپل بچي خزه ټول خلک راوځو په روډونو باندې کینو که بیا حکومت په مو میټینګونه خېجي که تو پر باندې خېجي تو په سره مو ولي که تو په سره مو ولي مو غزه نه وځو نه دا مو اخیری فیصله ده نو مو بیا یو ځل اپیل کوو خپل حکومت نه چې د کومه د نکن مکانی کومه فیصله ده د واپس وخستل شي نو کدی فیصله ونه خستره دې څه بیا څه انکم رسی یا څه دې حالات پیش کیږي هغه ځکه هغه به حکومت په خپل ذمہ وروي دغه درنه پوزیشن دا چې اوس دا درنه نوسته ده چې دا فیصله څو پرې واپس نه وي اخیستې ان شاء الله 2 بجې پرې به مو د حالاتو تسترګې غړو بیا به دې حوالې سره مو دا فیصله کوو چې دا درنه مو کورمې ته شفټ کوو کدی ځینه مخکې سی ایم هاوس مخې ته وړو یا پارلیمان صوبایي اسمبلی مخې ته وړو دا فیصله به د مشرانو په خپلو منځ کې فیصله کوو بیا به هغه نه بعد دا اناونسمنټ کېږي انشاءالله